اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جوماتو یو سړی راغی او خیال یې وکړ چې په دې لاره باندې قافلې ځي، چا سره غویی وي، چا سره میخ وي، چا سره خر وي، چا سره څه وي، چا سره څه. اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دننه جومات ته مانځه له ځي، نو هغه څاروی خو همداسې پرېښوی نه شي، نو د جومات د خولې مخې ته یې موږی خښ کو چې که ده سره څاروی نو دا موږي پورې به دا څاروی وتړي او دی به مونځو کې بیا به پرانیزي او ځي چې څاروی ترې ګډ وډ نه شي. په دې نیت باندې هغه د جومات خوله کې موږی خښ. بل یو سړی راغی، هغه دا خیال وکړو چې د جومات خوله کې چا موږی خښ کړی دی، اسې نه چې څوک پې تیندکو نه وي او پرې نه وځي، هغه موږی وویست. په دغه علاقه کې یو ولی اوسېده، هغه ته په زړه کې القاء شو چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی دې دواړو ته ووایه چې الله وایي چې ما هر څه تاسو ته معاف کړه او مې بخلي. دینه تاسو اندازه ولګوئ چې یو شی د جومات خوله کې موږی خښول دي، یو په یو نیت خښ کو هغه له یو قسم جزا میلاو شوه، بل په بل نیت وایستو هغه له بل قسم جزا میلاو شوه. اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت کوي، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جمعات ته یو سړی راغی، مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته یې سمې کړې چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده، چاته پڼې سمول چې دي هغه دي کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو د الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشته. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله وکړي. او ستا نفس بدا چرته مني چې ته خان نواب صوفي صاحب حجي صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړې او خلکو ته پڼې سمې داسې والله که تاسو مو کوي خبره ده. نو زمونږ نفسونه دا ډېر غټ. اوس تاسو په ایمان وایئ چې تاسو به داسې وکړئ چې جومات ته راننه وځئ څه وخت کې او جارو راوالی یو صاحبه کش 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 جومات جارو کوئ. داسې چېرته م لیدلي دي؟ تاسو څومره خلق چې دي جومات کې ناست یئ نو جوماتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتی جومات ګندی نو تا داسې کړي دي جارو دې راغستی جومات جارو کې. ډېر ګران کار. دا پیغمبري شیوا ده. علماء لیکي چې یو سړی دی بزرگ
دا نفس ورته وایي چې ما باندې کلا وخوره وه کله د ښار کې پخیږي د دې سرونو غوښه یو لویه چاټۍ کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنګیر پورا کې شته دا خلک اول لاندې روټۍ ماته کي او بیا پې د سر غوښې او ښوروا راواړئ او بس ورته کیني او خوري دا نفس ورته وایي چې په ما کله وخوره اوس نفس درې قسمه دی دې څه شی دا نفس یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی درې قسمه نفس نفس تقاضا دا ده چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه که نه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تېرې شو آخر ورته دا نفس وایي چې هر شب گویم که فردا تر گئی سودا کنم هر شب گویم که فردا تر گئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هر شب گویم که فردا ترکی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما بے خوباسی ارش پر سره وعده وکي او چې سبا شي بیا راته وایي چې نن نیم پرېږده سبا بشي چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن نیم پرېږده سبا بشي دی بزرگ ورته وی چې کله در باندې خورم خو ما ته ته ځان وښایه د نفس ته وی چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم نفس ورته وی چې داسې د کلي نه بار وځه چې کلي نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل که د مګې په شان شکل یو د مګې په شان دا لاندې بدن نه او صرف سر یې و دا بزرگ تی تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دی شتا وی نور بدن می ځکه نشته چې تا په ما د کلي شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما او نه خوړه نو زما بدن ګلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پوره کېده ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پوره کېدو نو زما بدن ګلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندی دی وی سر می ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم کینی دا به م ختم دی تاسو خیال را عزیزانو عرض می داو چې د نفس خواهشات پرېښول دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس خواهشات پرېږدي او د نفس خواهشات پرېښول چې دي ای خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب دی د نفس خواهشات د چا پلار نشي څنګه به پرېږدي نفس تقاضاو کی چې کباب
ورځه په راځي وې کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي کله کوم ځای نفس تقاضاؤں کی میان سر دریاب ته ورپسې میان نفس تقاضاؤں کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل ورځ راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله نو مالدادی کې څه شي بادچایو کې ویلی سم نه رام چای نو مالغه کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وی پکې خزي مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدرنالي تس چای خبره خونه نفس تقاضاؤں کی چه کڑائی تیکے د بالا مانای نور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی تا کړه دا د نفس خواهشات ٹھیک اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب په ستله خدای دې خوار کدا ما یو دلته مشهور کبابی دی تاسو دې پرم تاسو ټول مړې دې پسې خوراک تو بس کبابی سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه استما ډرایور موټر بدلو ما یاره دا کباب څنګه دی وی جی ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړل مالولی ول زما یو می خوا هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې لکه غرزوای ما او ډیره سرباوه زبتی کباب پاخه کوم وی اگر نواغستا واورو کې خو سباله کې مکړه او خمزیدار کباب په دې خلکو وخورو مردارن په خدای قسم چې دې خلکو مرداري اس په خلکو خړلې مرداري میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خړلې بیا انګريزانو یو آرډر وکړ چې مذبح کې علاله وشي نو د ګډوري اخپی به ترغي پورې ور سره ځوړندې چې تر څو ټوله غوخه خلاص شي بیا مړې ګډې په ما داسې تیری کړې دي او مړې ګډې دغه لوړې دي په دې قومي خورو تاسو راشي چې دا د خوراک زیونه درته زوخه عمر لباغ شیل خلی او نصیبیا عمر دام قوم دیو خلق دی منظلم کئی اهدنا الصراط المستقیمم وئی نو دیو جنا عزیزانو سوچو کئی د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ور سره نه چې زدا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دی دا تر کومه حد پورې صحیح دي دا بتا سو مونه چې د تورو باټینګونو په ځای
چنډخې پکې کوړو کې ورتي کړي دی په دې قوم خوري چنډخ د غړو په ټیم کې مګه پرېوتې ده او مګه د لکای نه نیولې بارې غرزولې ده او هغه غړي په دې قوم خرڅ کړي نو ار سړی په خپله پیشه کې بېایمان دی ار سړی زه په خپله پیشه کې بېایمان یم اوس مې چاته وی مولاتوب پورې خبره شو مال زمونږ په مولاتوب تیرو زما زمونږ داسې شی لکه واعظان چو جلوه به محراب و منبر می کند واعظان چو جلوه به محراب و منبر می کند چون به خلوت می روند آکار دیگر می کند واعظان چو جلوه به محراب و منبر می کند چون به خلوت می روند کار دیگر می کند وی دا واعظان په منبر چې وګوره صاحب د اسلام به ټول روړیو په خپل غاړه کې به واچ او باربتی ٹکے نہیں لیکن چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند چی خلوت خانے تلارشی بیا تماشاو کا چی التا چکے نو ار سڑے پخپل پیشہ کے ٹاگ دیا ننما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو کړومبه ماښام خوار شو نو دوزخ ته ځي ما چو نو ړومبه ماښام ته په سود پیسې رالی او د ښځې جامې خرڅې او پیسې پیدا کې خړومبي ماښام لا نوړای پیدا کې چې دا بد زناور زامن یو خوري چې را پسې پراپګاندا ونه کی چړومبه ماخامه خور الله دې په هغه خلو کې دانه او خېږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شوي او دا هغه کور وريجه بسو خوري نالت ته پاغه قومي او نالت تی پاگا خلق چه پاگا زیکی با او بس کلم والا خوند ورکی نو عزیزانو ار سڑے پخپل پیشہ کے ٹھگ ار بیا پادیره باندې پیسې ویشي اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي که نه وایي چې لږ چېرته څه ونه وایي راته نو 100-200 را پسې راوړي جی دا ستاسو ښه اوس پاغه مړې چې پادیره خخیږي داغه ماشومان بچیم ولاړي پلارې خخیږي داغه مورم پاس په کوټه ولاړی هیر کوي زوی خخیږي او زه مسکې غوندې شوم او د هغې پیسې واله مو جیب کې واچو نو هر سړی په خپله پیشه کې
د خدای نه باغی او ټاک دی ارس پلانے لوئی ولی دے لنگر ہی چلی پخبر گرون سے دا لنگر پتا ہو کا جدا روڑی تو دیسے دے اسرافیل علیہ السلام خرایا خونا دے جدا اسمان نا ورد سیبا بوجہ را قردی دا لنگر لے روڑی تو دا لنگر دا رسول اللہ چلے دو تاسو وای دا ابو بکر صدیق چلے دو دا حضرت عمر چلے دو دا حضرت عثمان چلے دو دا حضرت علی چلے دو دا امام حسین چلے دو دا غیل علی پیران چرتاو لنگری چلی اگا لنگری دا کمو پیسوئی اگا لنگری دا جوارے دا پوڈرو د شرابو د غلو او د ډاکو شکرانی وی او پاغي هغه لنګري چلی تاسو پړاندې مون بدبخ قوم زکیو چې مون اسلام د ناممکن شي نغواړو اسلام اول په قوم کې راوسته پکار دی او قوم کې اسلام راوستل چې دی موږ نه پریدو موږ دا قوم اسلام باندې او رای راست راوتو ته نه پریدو په خدای قسم زمون په دې علاقه کې داسې بزرگان تیر شوي دي که یقینم ناراضي زه په منبر رسول دروغ نه وایم زه درته چې شمدید خبرې کوم یو ولی او اولیاء د زمانه ما لیدلی و په واده کې ډمې راوستې د زوی دل راغه چې صاحب نکاح وتړه د ول دې نکاح نه کا په جمعات کې ورته کنځلې وکړي چې کنځلې وکړي خو چې ډوله راوړه دا غسړی په کور ورو لګي ټول کور تباہ به ډېر تر پکې واله د ور خطیر او په بیرته نه جاروزي نه جاروزي 13 ساعت په بیرته بچیا دا سوچ به وړاندې کړي 13 ساعت په مثال مړې د لحد دې مړی چا دي ژوندۍ کړي په جړه اور په ولګي نن دا څه کولې شو دمنه چې مورې ته ګډه کړي نکاح سچ هغه پولاویم خرم تیرا جمعرات یو سړی وی تا ویلی چې چا ورږي خوړې دي مال لاس مرا کوي مالځي بیان وي چې دغه ودونه ورږي چا خوړې دي مال لاس رانه دا د سړی د زامنو ودونه دي دا د سړی زامن دي د لور واده به په کور زیبه دغه ولګی دا هغه لړای د لور واده نو پختوم در نوتی دا کورم دا مردین جماعت شا یعنی دنیا تے خی چراشی دا مالور بودی لور واده دی خو چی چاہتا پتا مونا لگی الکا غلی غند راشی و بوزی بس خلاصه کوئی وہی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو لورو عدد دے چاہتا پتہ مونے لگی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا
اوس دا داسې عشق سره تعلق لري چې د سړي په زړه کې د خدای او داغه د رسول داسې مینه لکه دی وی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو و یا رسول اللہ ستا د غم ازغې مې په زړه کې ننوتی دی څوک پوه هم نه دی او ازغې خو نری غوندې شی دی چاته پته هم نه لګي او خپه درد کوي کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو دا زما د زړه نه ستا د غم ازغې داسې وباسه چې جګر ته مې پته ونه لګي اوس سجده کې خدای ته نو څنګه به کې ته چې په سجده پرېوځې نو څه تصور به کې اهدنا الصراط المستقیم وې که نه څه تصور به کې سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سج ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر ٹٹول دا اللہ نہ سوا بل چاہتا جائز نہیں نو سر خو به خدای ته پزمکه ایخی لیکن دل مصطفیٰ کے واسطے اس جبا دا څه د پاره ده دا جبا سره ده دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے په دې جبا بګوره بل څوک نه یاده سوا زما د محبوب نه دا چا ویلی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی درود وی پا جناب محمد رسول اللہ باندے اللہ پخپلا سرد طول ملائکو اس ملائکی څومره دي دا د خدای نه سوا بل چاته پته نشته کربها پدمها عربها ټول شمارونه چې ختم شنو الته د ملائکو ابتدا شروع شي ټول شمارونه چې ختم شي الته د ملائکو ابتدا شروع شي نو ان الله وملائکته سمر ملائکہ یصلون علی النبی اس سے چلو کئی تاسو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو صلو علیہ وسلموا تسلیما تاسم پہ درود وائے خدای وی زم دا کار کوم او تاسو هم کوي نو چې الله وی زو زما ملائکی کار کم کار کی هغه تاسو هم کوي او تاسو هغه نه کوي نو په دې صراط المستقیم یی اوس درود بوای کم درود مولانا مدنی رحمت الله علیه بوي داغه دا درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اے اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر رحمت لے گا عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى فاغا شمار چی پا کم شمار ستا
پخوا په علم کې دی او په هغه شمار چې په کم ته راضي کېږي. اوس حسابوئ چې د خدای په علم کې څومره شمار دی، څوک اندازه لګولی؟ نو صاحبه دا ټوله دنیا دی په یو ټکي کې راګیره کړه، عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. ته په دې درود ځان عادت کا، بیا ته ګوره چې تا سره د شپې څه معاملې کیږي، بیا ګوره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت اقدس به تا ته نصیب کیږي. په خدای قسم د رسول الله په منبر ناس چې زه چرې ویم نو دا درود ویم. یو کمره ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی، زمون یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ دی، خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لاړ شي. نو زه چې ورالم نو ما ته مې وویل چې دننه لاړ شي. چې دننه لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ځان ته غاړه استم، او دسې غاړه استم چې د هغې سینې هغه یخوالی اته ورځې بیا زما په دې سینه کې و. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تلو باندې سړی ته هغه خوند نصیب شي چې د دنیا د خوندونو نه بیا بې نیاز شي. رحمان بابا ته چاوي دا تماشا وګوره دا وګوره، هغه ورته چې دا ستا په تماشا یم خبر شوی، نور خبر په تماشا د عالم نه یم. تا نه لویه تماشا بله چر، اوس د عاشق سړي لویه تماشا د محبوب نه سوا بله چر. نو الله او رسول چې د چا محبوب شي هغه د دنیا د تماشو نه بې نیاز شي. د دنیا تماشې ورته بیا څه نه ښکاري. دا نن چې د دنیا تماشو ته دا خلک ګډېږي، د دې پړه کې د خدای او د رسول تماشا نه ده راغلې، په هغه تماشا خبر نه دي، ځکه د دنیا تماشو ته ګډېږي. که هغه تماشا باندې خبر شي دا تماشې به خاص و خاشاکم ورته ښکاره شي. د اهدنا الصراط المستقیم بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عزیزانو تیره جمعه ما تاسو ته یو عرض کړی چې صراط مستقیم هغه لارې ته وایي چې په ظاهر زمون په دې زمانہ کې دا قوم هغه شی اډو څه ګڼي نه، او نه د دې قوم هغه تصور شته چې دا اصلي صراط مستقیم چې دی دا د څه شي نه عبارت. د یو لک سلیری زره پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام بنیادی مشن چون هغه صراط مستقیم خلقو ته ښودلو. اوس پیغمبري طریقه څه وه؟ لومبنی سبق به قوم ته دا و چې
وحدوا ربکم یو خدای ومنئ د یو خدای اتباع وکړئ لومبنه سبق به د پیغمبر دا چې قوم ته براغه د یا ایها الناس وحدوا ربکم آخر الامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوبت چراغ او په غار حرا کې ابتدا د قرآن او ابتدا د نبوت وشوه او کور تر روانو نړمبنه دعوت چې ده اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تور لومبنه دعوت هغه ته چې وی چې وحدوا ربکم نو صدیق اکبر بلا چو چراوے چې لا اله الا الله محمد الرسول اډو ست توقف پکې ونکو دغه وخت کې پیغمبر ورته فرمایل چې انت صدیق دا صدیق لقب چې د پیغمبر په دغه وخت کې د تور کړو چې د پیغمبر په لومبه او یو انا ابو بکر صدیق اسلام قبول کړو نو عزیزانو بنیادی شی د صراط مستقیم چې د هغه داده چې سړی د توحید قائل یو خدای منی صرف منلنا معاصر حقیقی پارسیس کې د خدای ذات غني چې د الله نه سوا بلې څوک نشته او نه بل څوک څه کولی شي سوا د الله کده نو صرف د مغز ذات ته بل څوک شته نه عزیزانو دا تمام موجودات چې تاسو خپل ګورئ او خپل ځانونه ګورئ دا یو فنا او فانی چیزونه که موجود او باقی دی نو صرف د خدای ذات ته نور څه فنا بیا د صراط مستقیم ابتدا والسنه کی د صراط مستقیم ابتدا د اودس نه کی منز فرض شو او ابتدا د اودس نه کی بھئی دې منز د پاره به اودس څنګه کوي اوس دا اودس چل خودو د پاره دا اودس چل خودل ګوره دا دومره عظیم شی دی دا اودس اوس خلکو ته اودس اړو څخکاري دا اودس چل خودو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جبرائیل راوستل چې ورشه او دته د اودس چلو خای اوس کچرته څوک پیدا شي چې لکه دا اودس چل زده کوي دا زده کوي دا اوسګار دي
او دسته او منزده او دسته او منزده خدای دې بے خوباسا نور دنیا کی دیت شیخ او دسته او منزده کنه په دې یو او دس کې الله چې کوم خاصیت خیر کوم خاصیت کوم اندامونه د او دس چې دي په دې اندامونو دې چې څومره ګناه کړی او د او دس وب په واچا ګناه ته لاړ شي بیا د دې او دس اثر په قیامت کې ګوره چې د او دس کوونکو دا او دس اندامونه به د ټول معاشر په میدان کې د سورلسمې د سپوږمۍ په شان پړقي او دس دومره یو عظیم عبادت دومره عظیم شی دا الله نوم غستو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم غستو د پاره او دس دا یو عظیم عبادت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوي چې 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب په زرګونو ځل چې دا خلا په مشک او ګلاب باندې وینځم لیکن هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست اغه نه بعدم پستا نوم غستل ماته بے ادبی ښکاري نوم تاسو د ټوکو خبرې خو نه دي د الله نوم اغستل دا د اری خلی کار نه دی دې د پاره خلی پکار اوس مونږ وګورئ په ټوکو کې زمانه ورکشه خدای دې ورکه خدای کو دا خبره ده خدای کو دا کار ده خدای کو دا څه وایي خدای کو لا پکې زمونږه پریدي خدای ته خلای اوس دا په یو جبه کې تاسو خیال راغلی نو الله نو مغسل هغه د پاره خپل پکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مغسل هغه د پاره خپل پکا ته د معمولی غوندي د دنیا د حکمرانانو نوم خو بیا دا سوال په ټکی دې دندت کوي بزرگان چې د الله نوم لري نو ور سره وی جل جلاله وعم نواله الله جل جلاله وعم نواله نو دا الله نوم اغستو د چل دیتا صراط مستقیم عرض می کوله چې او داس چل خودو د پاره جبريل راغ ناول چل پیغمبر ته د استنجا خای
چې ته اودس مات کې نو بیا به استنجا څنګه کوي په لوټو چې استنجا کې اوړي کې به څنګه کوي او جمی کې به څنګه کوي په اوبو چې بیا استنجا وکړي په اوبو نو بیا به د اوبو یو چڼکا د لنګ یا د پرتوک په دې خختګ باندې وکړي خو به لاس لون کې او دې دې کې به داسې چڼکا کې دې کې به راز دای چې کچرته تا ته شک شي چې زما پرتوک لون شوی دی تشي متیاز رانه نه وتی نو یقین به دې راشي چې نه دا اوبه خو ما په خپله په پرتوګ اچولي بیا ورته دا اودس کولو چلو خودو خوله کې به اوبه واچوي پوزه کې به واچوي مخ به ووینځي بیا به لاسونه تر څنګلو پورې ووینځي بیا به د سر مسه وکړي بیا به خپې ووینځي تر ګیټو پورې عزیزانو که تاسو دا مذهبي کتابونه وګورئ چې یوازې په اودس باندې په زرګونو روایات موجود دي یوازې په اودس اوس د مخ حد په وینځلو کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا مخ دی کم ځای نه تر کم ځای پورې به مخ وینځي بیا ګیره ده دو قسمه ګیرې وي یو بالکل ګڼه ډېره یو زمونږ په شان بالکل ګڼه ګیره چې ده نو مخ وینځل خو فرض دي د ګڼې ګیرې د لاندې بیخونو ته اوبه رسول چې دي هغه خو به هله کېږي چې ته پکې چرته ګمنځ لمدی ووهې هغې دپاره قربان د اسلام ده په مخ به درې ځله اوبه واچې او د ګڼې ګیرې بیخ ته اوبه رسول چونکې ګران کار دی نو په هغې به اسې لون لاس داسې ووایي بیا د سر مسه قدرت دام کولی شو چې سر بم دغسې وینځئ لکه چې څنګه مخ وینځئ عام ګران کار دی اوس په دې ژمي کې چې ته یخ اوبو ته بمبې ته د سر نیولی وی دغه بار او ویم ناجوړه څه به دې کو اسلام ویل چې نه په ټول سر کې د ټول سر څلورم حصہ چې داسې لاس لونکي او داسې کې بس مسه وشوه د ټول سر څلورم حصہ خپې وینځه اوس دا قرآن په عجیب انداز کې ویل فاغسلوا وجوهکم وایدیکم اوس ایدیکم لاس توي ید نو د دې ګوتې نه والا تر دې مټ پورې دا ټول لاس نو که الله دا خبره په دې ځای پرېښی وی چې مخونه ووینځئ او بیا لاس ووینځئ نو وروره لاس به دې تر دې وینځلی نو کمیس به دې ویستی دلته به ناست ځکه چې تر دې خو لستوڼی نه اوچتي نو ورسره قید لګولو چې ایدیکم سره الی المرافق تر څنګلې پورې وګوره یعنی د اودس چې دنیا ته نن یو معمولی شیخ کاری
قرآن چې د کوم شي چل پیغمبر ته خی آشه معمولی کې دی معمولی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ لا سنو وینځي تر څنګهلو پورې وَأَرْجُلَكُمْ او خپې وینځي نو خپه د دې ځای نه واله تر دې غمانې پورې دا ټوله خپه ده نو تا به څه کول هلته به دې پرتوګ ویستی نو قرآن الله قید لګوي ورسره چې وارجلکم الی الکعبین خپه وینځئ خو تر دې ګیټۍ پورې تر دې ګیټۍ ټوله خپه مه وي تاسو خیال دا چل پیغمبر خودو تا الله جبریل را لېږلی او دا چل یې ورته چې دا وشي نو تبا اودس کې چې اودس کې شي نو بیا به راشي جومات ته اوس به خدای ته ودرېږي د هغه نوم به هلې د هغه نوم چې هلې نو اول به وی نیت به وکړي نیت عربي کې دړه قصد او ارادې ته وایي چېړه کې دا قصد وکړي چې د دې جمعې مونځ په دې امام پسې کومه الله اکبر اړه کې ووایي به ټیک نیت وشو ځینې خلک خو داسې دي که نه غوږونه یې رانیولي او نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی مړه د خدای په کار اختی بعضې وخت کې ترکات وشي او د شیخ صاحب نیت نه تړلی خیال درا او بیا دا چل کړی آسان کار لاسونه اوچتول چې دي دا ضروری دی لاسونو اوچتولو کې الا اذنی چې دی لفظ الا راغلی نو عزیزانو تر اذنی دا معنا نه ده چې غوږونه برانی سي د دې اذنیو په محاذات کې چې داسې لاسونو اوچت کې بس خبره خلاص بیا لاسونه به داسې ږدې لاس په سینه یې خول یا لاس د نامه نه لاندې د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی چې با سینه به لاس د امام صاحب مذهب دا دی چې نوم نه لاندې به لاس ږدې ایک یو راز دی جایز دواړه دا اختلاف د احناف او د شوافع منځ کې د اولا عدم اولا اختلاف دی د حل او د حرمت نه دی نامن لاندې چې لاس کېږي نو لږ به سر ورپسې راټیټ شي چې دلته لاس کېږي نو داسې به ولاړ او داسې ولاړه د خدای خوښه نه ده څنګه به ولاړې ټیټ سه بیا به لاس داسې تړي داسې دا دوه ګوتې به داسې کې او دا درې به پې د پاسه د اتکړی شکل به جوړ کې اتکړی چاته چولی شوي چېرته که نه خدای دې در واچوي ډېر ښه شی دی زه د یحیی خان مارشل الله کې پیش کړی وم د کوواټ په جیل کې مارشل الله عدالت نو چې پیش کول جیل نه راایستم نو دواړو لاسونو ته یې زما اتکړی واچو خبره مې څه کړې وه خبره مې دا کړې وه چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې یو پاگل ډانس کیږي چې په هغه پاگل ډانس کې ته زما ښځه رانیسه او زه ستا ښځه رانیسه او پرتګونه د یو بل سره بدل شي خبره مې دا کړې
په دې مارشالله کې ونیوم دواړو لاسونه اتکړی چولې او مارشالله عدالت کې پیش چې پیش کمه نو کرنیل ما ته داسې کوس پاس چې وکته نو ډېر غصه شو پولیس والا ته وې دا اتکړی ته وباسې داسې معلومه وباسه ایو شاعر وای چې نشانه بم پلانسو بل پبند زولنوي د خامتا جامې بصری ملا خړلې بابړوي نشانه بم پلانسو بن پبند زولنوی د خامتا جامی بسری ملا خوڑلی ببیڑوی ملا خوڑلی ببیڑوی جنازه بمی ولاړه ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کی چلو پٹا دی پسر نوی مخ میں مگورا کفن کی کرنیل تمیوے میں باسا خون کئی دا لاس تڑلے پیش کے دل دا ډیر خون حق د پاره چې زولنې درچولی او پیشتی کی دا ډېر خون مونږ خلک په آرامتوب د پاره کړی ورسی نه چې حق د پاره ایو شاعر وای چې بو می زئی دل برلا لاس تړلې په تعظیم بو می زئی دل برلا خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما بو میں زئی دل برلا لاستڑل پا تعظیم بو میں زئی دل برلا تو خدای قسم دا منظرم دا صحابو پا زمانہ کے جوڑو یو جنگ نا صحابہ لگ رستو پاتی شئی پستنی پوری ځان اتړلو په جماعت کې چې خدای پراستای کا ترغه ځان پرانیزو چې سو پورې زمون معشوقې مون پرانیستې دي دا ډېر خوند کوي نو دا کړای شکل به جوړ کې او تصور به دي سي تصور بدی دائی چه اے اللہ ما ځان تات کڑای واچولے اور سمے پریخو تکبیر اولا تا تکبیر تحریمہ زکا وائی چه سا اشیاء چه پتا حلالو دا ټول در باندې حرام شو خدای زولنی میں ځان تواچولے و تا